نو په دې به خبره کوو چې آیا دا درې ورځې تعزیت دا په اسلام کې شته کو نشته؟ آیا په احادیثو کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام تعزیت ثابت ته کو ثابت نه دی؟ په دې به ان شاء الله خبره کوو. نو دا ما سره لاس کې بخاری شریف ته، دا ما سره بخاری شریف ته، صحیح بخاری، او دا هغه کتاب دی چې په دې باندې د امت اجماع ده چې د قرآن مجید نه بعد دویم چې کوم صحیح کتاب دی هغه دا صحیح بخاری دی. په دې باندې ټول امت اجماع ده چې د قرآن مجید نه بعد چې کوم دویم صحیح کتاب دی هغه دا کتاب دی. نو په دې کتاب کې ما سره دا حدیث موجود دی په صفحه نمبر 171 باندې، باب احداد المرأة على غیر زوجها، چې یو زنانه به چې کوم دی نو څومره عدت تیری، چې د هغې خاوند وفات شي څومره عدت به تیری، او که د هغې خاوند نه ورور یې وفات شي، خور یې وفات شي، مور یې وفات شي، دا شانتې پلار یې وفات شو، نو بیا څه حکم دی؟ نو په دې کې د نبي علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی، فرمایي لا يحل لامرأة د یو ښځې دپاره حلال نه دي تؤمن بالله والیوم الآخر چې هغه په الله باندې په یوم آخرت باندې ایمان لري، ان تحد على میت فوق ثلاث چې هغه د درې ورځو نه زیات څوک مناو کی، د درې ورځو نه به زیات څوک نه مناوي، مگر الا على زوج، مگر هغه زنانه چې د هغې خاوند وفات شي، نو هغه بیا فانها تحد عليه 4 اشهر و10، نو هغه بیا 4 میاشتې او 10 ورځې به د هغې بیا عدت یې هغه به څوک مناوي. نو دا درې ورځې تعزیت ثابت شو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو زنانه به څوک نه کي د درې ورځو نه سیوا مګر هغه زنانه چې د هغې خاوند وفات شي، نو هغه به 4 میاشتې او 10 ورځې به د هغې عدت یې هغه به چې کوم دی خپل څوک مناوي هغه به څوک کې وي. نو 3 ورځې غم مناول د دې حدیث نه ثابت شو. ورپسې هم په دې باب کې بیا دویم حدیث هم دغه دی او دریم حدیث هم دغه دی. زینب بنت ام سلمه دا روایت د هغې نه نقل شوی دی او د هغې نه 3 روایات نقل دي. یو خدا دی عمده الفاظ د ټولو احادیثو دي، نو په دې بخاري شریف کې هم دا حدیث دی، ورپسې ما سره بیا چې کوم دی دا صحیح مسلم دی، په دې کې هم دا حدیث چې کوم دی نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ثابت دی هم په دې الفاظو سره. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على میت فوق 3 الا على زوج. په دې کې دا حدیث موجود دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یو زنانه به د 3 ورځو نه زیات غم نه کوي مګر په خپل خاوند باندې به 4 میاشتې او 10 ورځې دا به چې کوم دی نو څوک مناوي. ورپسې ما سره بیا د ابو داود شریف لاسو کې دی، په دې ابو داود شریف کې هم دغه روایت دی د 3 ورځو غم حوالې سره چې کوم تاسو ته ما خبر وکړه، نو په دې کې هم دغه حدیث هم په دې الفاظ سره مروي دی روایت دی. باب احداد المتوفى عنها زوجها، چې د چا خاوند وفات شي نو هغه به څومره وخت به هغه څوک مناوي، د هغې عدت به څومره وي. نو په دې کې هم دغه حدیث دی لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق 3 ليال الا على زوج 4 اشهر و10، چې یو زنانه د هغې یو زنانه ده هغه به 3 ورځو نه زیات غم نه کوي مګر دا چې د زنانه خاوند وفات شي نو هغه به 4 میاشتې او 10 ورځې دا به عدت تیري. دا 3 کتابونه خو ما ځان سره وړي دي ځکه چې نور ډېر درانه مې ورونړل. دې نه علاوه چې کوم نور د حدیثونو کتابونه د صحیح ستو نو په هغې کې هم دا روایت ټول عمدغه الفاظ سره مروي چې کوم په دې کتابونو کې دي. جامع ترمذی کې جلد نمبر 3 صفحه نمبر 31 حدیث نمبر 1206 او 1207 په هغې کې دا حدیث هم په دې الفاظ سره مروي دی چې کومه زنانه ایمان لري پر ورځ د آخرت باندې او په الله باندې پر ورځ د آخرت باندې د هغې دپاره حلال نه دي چې هغې د 3 ورځو نه زیات غم وکړي مګر هغه زنانه چې د هغې خاوند وفات شوي وي نو هغه به 4 میاشتې او 10 ورځې عدت تیروي او به غم مناوي. دا په جامع ترمذی کې حدیث دی. سنن نسائی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 144 حدیث نمبر 3527 او 3528 په دې کې هم دا حدیث موجود دی چې کوم د تاسو ما مخکې بیان کو. دغه شانتي موطا امام مالک د امام مالک رحم الله کتاب دی نو هغې کې دا حدیث صفحه نمبر جلد نمبر 2 صفحه نمبر 92 حدیث نمبر 1234 با ما جاء فی الاحداد په دې کې دا حدیث موجود دی. زمان د خبرې عرض او مقصد دا دی چې 3 ورځې غم مناول دا جایز دي